دلته چې څومره مېلمانه راغلي دي د ټول باجوړ له طرفه هغوی ته ستړي مه شي وایم په خیر رالیږي ستړي مه شئ زما د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د عمران خان سپورټرانو زما ګلانو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې د خان صاحب پیغام شیر عبدل خان مروت صاحب د باجوړ ولس نه راغلی دی موږ به د خان صاحب پیغام اورو د شیر عبدل مروت صاحب د خولې نه چې پرون د عمران خان صاحب څخه ستاسو د قیدي جانان څخه زمونږ د قیدي جانان څخه یوه نیمه ګنټه په جیل کې ملاقات شوی دی او د خان صاحب چې کوم هدایات شیر عبدالمروت صاحب له ورکړي هغه د خان صاحب پیغام نن د باجوړ ولس له شیر عبدالمروت صاحب راوړی دی منګه که دا سختې تېرې کړي دي او دا تکلیفونه هم تېر کړي دي دا د عمران خان دپاره چې عمران خان اته میاشته چې د تورو تنبو بندیوان دی د چا دپاره د پاکستاني عوامو دپاره او خان صاحب ولې په جیل کې بندیوان دی خان صاحب ځکه په جیل کې بندیوان دی چې خان صاحب د امریکې چې کوم علایقار دي او دا کوم ټټوان دي د امریکې چې 15 کاله دوی زمونږ او ستاسو د تقدیر فیصلې کولې د امریکې په ایما باندې دا هغه دي د به ډکټیشن میلاوېده نو دا خو هغه قوم دی اوورال ټول پښتانه او پاکستانی قوم چې نه یې چېرته د کفارو غلامي کړې ده نه یې منلې ده او نه یې مني عمران خان ستاسو یو منتخب وزیر اعظم په 2022 کې چې د امپورټډ حکومت د امریکې په ایما باندې دې د امریکې علایقارو ستاسو منتخب وزیر اعظم د کرسۍ نه راکوز کړو موږ انشاءالله یو ځل بیا په دې خاوره باندې د امن او د انصاف حکومت غواړو د عمران خان په صبراهۍ کې څومره چې دلته ورکران راغلي دي دا د خان صاحب سپیان دي دا د خان صاحب پاټي ده د خان صاحب مثال هغه د پاټۍ پلار دی موږ چې زموږ مثال د فیملی ممبر دی فیملی ممبر بشر وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804 دی منګه چې خان صاحب کومه فیصله ده موږ د خان صاحب د فیصلې څخه ودرېږو نه چې د پی ډي ایم د لایقارو څخه د پی ډي ایم د لایقارو د غبارې نه هوا وتلې ده شیر عبدالمروت صاحب او چیرمین علي ګوهر صاحب پرون چې کوم پیغام ورکړی دی ټولو ورکړانو به اورېدلی او نن شیر عبدالمروت صاحب د خان صاحب د انسټرکشن مطابق تاسو له راغلی دی نو چې موږ وایو چې خان صاحب زموږ د پارټۍ مشر دی او زموږ مثال د فیملی ممبر دی نو د چا مشر چې کومه فیصله وکړي او کشر ته بغاوت کوي نو زموږ کوم کلچر دی زموږ کوم روایات دي کشر بیا موږ د کوره وباسو که نه وباسئ که نه موږ د خان صاحب دپاره ما ټول پیژنئ ما 26 ورځې په سیل کې تېرې کړي دي ستاسو منتخب نمایندګانو قسمه قسم سخت تکلیفات یې برداشت کړو زما بچي 36 ورځې چې د پنجاب پولیس پسرالو په غیر قانوني طریقه باندې د دې مرګرې د جیل نه پنډۍ ته منتقل کړه دا موږ د چا لپاره دا د قیدي نمبر 804 دپاره یاستو د قیدي نمبر 804 دپاره که نه موږ د هغه سړي څه ولاړېستو موږ د هغه ملاتړ کوو نه موږ ما دا فیصله کړې وه چې د آینده الیکشن دا زه نه لړوم
د زیاتو ملګرو سم ما دا فیصله شیر کړی وه خو چې کله په خان صاحب باندې او په پاټۍ باندې مشکل حالات رالو ما زما ورور باجوړي ته به خلک په لاهور کې پیغور کوي په پندو کې به پیغور کوي خپل ورګل او د باجوړ مشران دې خاورې له د چا پیغور نه جوړوم سخته مې برداشت کړه تکلیف مې برداشت کړو ستاسو لپاره د خان صاحب په خاطر او د باجوړ په خاطر نو آیا تاسو باندې فیصله کوئ چې تاسو د خان صاحب د فیصلې سره ودرېږئ که نه د پیریم د لایکارو سره ودرېږو د خان صاحب د فیصلې سره ودرېږو ډاکټر باجوړ قوم به ودرېږي د 2024 چې کوم الیکشن و موږ ته ډېر مشکلات و ورکر ډېرې سختې تېرې کړي دي ته ډېر یو پریشانو د پراسې ته تېر شوی دی خو الحمدلله د باجوړ قوم ننګ او غیرت وکړو او 3 سیټونه د پاکستان تحریک انصاف په نامه کړلو آیا زما ګورنمنټ دی په صوبه کې زما حکومت دی ستاسو په دې کوم چې ستاسو پارلیمنټ ته لیږلي دي آیا په دې مشرانو به سر د خان صاحب په کومه طریقه مخامخ کیږي او آیا چې زما د چیف منسټر ته پوسټ وکړي چې تا څومره لیډ ګټلی دی باجوړیانو PK 20 PK 19 PK 21 په باري دي څه تاسو ګټلې ده نو آیا نن زما ګورنمنټ دی زما حکومت کې په صوبه کې ناست یم څنګه به دا هراویږي دا سیټونه انشاءالله دا پارټي د عمران خان ده دا ورکر د عمران خان دی دا پارټي د هیڅ هم نه ده دا د عمران خان ده نو د عمران خان د هر فیصلې سره موږ ولاړ وو ولاړ ایستو او ولاړ به یو ایستو به انشاءالله که نه نو زه نور مقررین به هم خبرې